د قومي وطن پارټي چیرمن او پښتون قامپال سیاست مدار آفتاب احمد خان شیرپو ویلي چې دوی د عمران خان د حکومت په ضد د بې باورۍ د رایې په حق کې نه وو او بیا وایي چې دوی غواړي چې د ملک اقتصاد ښه شي او باید چې ټول ادارې د پاکستان د آئین د لاندې خپلې ذمهوارۍ ترسره کړي. دا خبرې آفتاب احمد خان شیرپو د ټولنیزو رسنیو فعالانو سره د لیدنې په مهال کړي دي. د خبریال رفاقت الله رضوال په دې پوښتنه چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا پل رحمان دغه بیان ته چې دوی د بې باورۍ د ووټ په حق کې نه وو قومي وطن پارټۍ پرې څه دریځ لري. نو آفتاب احمد خان شیرپو جواب کې وویل عدم اعتماد او موږ هم د هغې باندې داسې په هغې کې نه وو اخیستی چې عدم اعتماد زمونږ بنیادي چې کوم د پی ډي ایم هغه مقصد و دا خو دا و چې یاره دا الیکشن چې دی دا هغه شوی دی غلط شوی دی سلیکټډ هغه دی او موږ په دې ملک کې دوباره الیکشن نو دا د عدم اعتماد هغه چې راغلی دا بنیادي موږ په دې دا ذهن کې دا نو مخکې هغې کې و پی ډي ایم چې کوم دا نکاتو په هغې کې و چې دا یو دا پکې یو پارټۍ خصوصي طور باندې جوړ او دا چې وشو په فوري الیکشن اعلان کړی وی دا هغه به شاید بیسیک دا چې کوم مقصد چې و زموږ حل شو. ښاغلي شیرپو هم زیاته کړه چې نن سبا د ټولنیزو رسنیو په چاپېرچل کې مهم رول دی خو باید چې د دغه استعمال دی په مثبت انداز وشي. ښاغلي وویل چې د دوی مقصد په هېواد کې معیشت ښه کول دي او باید چې د معیشت د بهترۍ لپاره پورته کړی شوو ګامونو لپاره د سیاسي خلکو ملاتړ او اعتماد ضروري دی. دې نه مخکې باجوه او د هغې نه مخکې مو هغوی هم د هغوی سره د بزنسمینانو سره ملاقاتونه کړل. داسې نوی شی د دې په دغه ریاض سره دویمه خبره دا ده چې زمونږ خو بنیادي مقصد دا دی چې خلکو ته عوامو ته رسېږي او ډالر کم شي او چیني کم شي او د بجلی هغې کې ریلیف ملو شي نو د هغې مونږ ویلکم کړو خو ما خپل هغې کې چې کومه خبره وکړه اصل حق کې حل دغه دی چې کوم یو څه اقدامات کېږي هغې پسې د پولیټیکل بیکینګ چې ني نو هغه شانتې د هغې اوس مونږ په دې خوشحاله یو چې خلکو ته لږ ریلیف ملو شي خو پولیټیکل بیکینګ چې کوم سټرکچر ریفارم دي هغې کې اوس دا جوړ کړی دی هغه فیسیلیټیشن دا هغې جوړ کړی دی چې د بار نه به دا پیسې راځي ټولو کې راځي نه راځي پروګرام شي خو د هغې لپاره د عوامي داسې د پولیټیکل بیکینګ ډېر ضروري دی چې هغه وشي. آفتاب احمد خان شیرپو زیاته کړه چې دوی غواړي چې په 90 ورځو کې دننه دی روڼ انتخابات وشي او کم غړي چې ولس خوښوي هغوی ته د اقتدار وسپارل شي. په دغه موقع صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپو، ضلعي چیرمن قیصر جمال اشنغري، مفتی افتخار او نور مشران هم موجود وو. عالم خان شیرپو دلبر نیو.